معزز و محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه د مالي پریشان دپاره، د مالي حال لپاره، د عیب امداد دپاره ګوره هر سړی پریشان حاله دی چې مال به څنګه وګټو. خرڅ کول یې ډېر زیات اسان دي خو ګټل یې ډېر زیات ګران دي. نو دا وظیفه راته درښومه کله چې چا سره مال وي که نه نو رشدارۍ هم برقرار وي، خپلوالۍ هم برقرار وي، دوستۍ هم برقرار وي، هر یو څیز برقرار وي. خو چې کله مال نه وي که نه نو بیا دوستۍ هم خلک لته ورکوي او دغه رنګې رشدارۍ هم خلک لته ورکوي، هر یو څیز بیا په دغو باندې لګوي. نو تاسو درخواست دی انشاءالله چې کله تاسو سره الله تعالی مال حلال درکړي که نه نو ستاسو پریشانۍ به الله تعالی ختمې کړي، ستاسو غم به الله تعالی ختم کړي. هر څه په مال باندې هم نه کېږي خو هر څه په پیسو نه بغیر هم نه کېږي. پیسو سره کېږي د الله تعالی په حکم او ارادې سره، پیسو نه بغیر کېږي هم د الله تعالی په حکم او ارادې سره. نو انشاءالله چې تاسو دا عمل شروع کړئ الله تعالی به تاسو له هغه څه درکړي انشاءالله تاسو چې وغواړئ. نو ډېره اسانه بهترینه مجربه اسانترینه وظیفه ده انشاءالله در سره یې وکړئ د زړه په اخلاص سره. دغه الفاظ تاسو ته ښکاري یا غني یا وهاب یا رزاق، دا داسې اسم اعظمې دي درې محترمو چې ډېرې زیاتې بهترینې دي، ډېرې کارآمد دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر هېوادونو کې دي، بهر کنټرول کې ژوند تېروي، الله تعالی هم خوشحاله لره، الله تعالی دغه مسافرو له ډېرې خوشحالۍ دنیا او آخرت ورکړي. دغه مسافر دی الله تعالی ډېر آباد کړي چې خپلو کورونو ته په خیر عافیت الله تعالی راولي. نن ما سره لږ ټایم شاټ و، دې وجې نه زه په لار روان یم، وظیفه تاسو ته ښیم ځکه چې یو ضروري کار پېښ شوی دی نو ساه مې هم راماته ده. نو دا وظیفه تاسو انشاءالله نن خامخا وکړئ. زموږ یو خوراکی ده هغې پکې دا ویلي چې مخکې د هغې د رشتې مسله وه، اوس الحمدلله الله تعالی رشته وکړه خو رشته کې یو مسایل پېښ شوی دی. مسایل دا دی چې هغه وایي چې ما سره خاوند سره زه په موبایل باندې خبرې کوم خو دا خاوند مې راسره سم مینه محبت نه کوي، نو چې دا خاوند مې راسره سم شي. اول خو دا درخواست دی چې بغیر نکاح کول خبرې دا ګناه ده. که د خور نکاح تړلي خو بیا صحیح ده، که نکاح یې نه وي تړلي د دې دپاره خبرې کول حرام دي، ناجایز دي. دویمه خبر دا ده چې اکثریت چې څوک په موبایل باندې خبرې کوي د هغوی ته پریشانۍ سازېږي، دوی ته اکثر تکالیف سازېږي د خبرو د وجې نه. ګوره ساه مې راماته شوې، کله چې ښځه خاوند خبرې نه وي کړي یو بل سره واده شي که نه د هغې واده په شپه بیا ډېره غټه مزه کوي چې خپله وي ناشنا وي، ته هم ناشنا یې، نه خبرې شوي وي، نه کتل شي، نه لیدلې شي، دا ډېره غټه مزه کوي. خو چې هر کله لیدل او کتل وشي د هغې بیا مزه پاتې نه شي. داسې درخواست دی انشاءالله چې دا قسم دغه طریقه کار یې پرېږدوئ او خالص مخلص داسې نکاح ستاسو شوی په هغې باندې بس صبر وکړئ انشاءالله. بس کوشش وکړئ چې واده مو شي، صحیح شوه. واده دپاره اسباب، واده دپاره دعاګانې، واده دپاره جړاګانې، نکاح دپاره نکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فلیس مني. بل دا چې دا یا غني یا وهاب یا رزاق دا روزانه وایي چې څونه ډېر ویلی شئ، هېڅ تعداد پکې شرط نه دی چې دونه وایه چې څونه ویلی شو هومره هم الله تعالی زر کار کوي. الله مو خوشحاله ساته، جزاک الله خیره. احسن